وعلى آله واصحابه اجمعین. نو دے کہ مولانا صاحب دے حدیث کی من خبر شروع کرے ہو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى پورے اس پا مخ کے لالش فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها اغا سوک چه ہجرت تا دا دنیا دا پارای یصیبو چه دے حاصل کی دا دنیا او الامرأت یا خد دا پارای ینکحها چه دے پا نکاح اخلی دا خدا یصیبو چه حاصلی سیغا دا مستقبل بکما دنیا لہجرتو کی یصیبو او دے حاصل والغواری دا دنیا چه دنیا با حاصل شی مالا با زکاتون ملوشی ذکر رسول اللہ مبارک پر دیر زیاد احسانات کول او دب جہاد تا دارشم غنیمتون بحاصل کم الى غیر ذالک نور مقاصدم دی انصار بم دا غسر انصار بم دیر اخلاص کو دا مہاجرین سر دانیت سوکو کے جیرہ انصارم دیر اخلاص کئی او امرأتن یا دا خد دا پارا ینکحو سیغا دا مستقبل دا چی پا نکاح غشتل غواری چی دا با خد پا نکاح ماندے واخلم نو فا ہجرتوہو الى مہاجر ایلے نو دیکی منگ تقدیری گدو ہجرتوہو مردودتو رد شو کم خواہ رد شو الى ما اغیق مقصد تا کی دنیا دا یا حصول دا خد دے ہاجر چی دا ہجرت کردے دے الہ کم دا پارا کم دا پارے ہجرت کردے دے اغیر تا رد شو دا اللہ دا پارا نشو اس ہجرت ستا ہوئی ہجرت خو پا لغت کی مطلقاً ترک تا ہوئی حجر تو کا ہے ترک تو کا او متحاجرین اغی کسانو تا ہوئی حدیث کے رضی چیو بل سر خبری ترک کردے ہوئی او پہ اصطلاح کے بیا ہجرت یو سو اقسام لری مشہور قسم دا دے چه ہجرت ترک دا وطن اصلی یا ترک دا دار حرب او نقل دار اسلام تا کہ دار حرب پرے دے او دار اسلام تا لارشے دے اصل ہجرت دا دے ورمانا ترک دا وطن اصلی کہ دار حرب دیتا دار حرب کے او دا غینا ہجرت کے دار اسلام دا الہجرت من دار الحرب الى دار الاسلام الہجرت من دار الحرب الى دار الاسلام یعنی ترک ورمانا لغویہ غدا ترک شو دا دار حرب او انتقال شو نقل مکانی شو دار اسلام دا دویم قسم ایسا دے ہجرت دا دار فساد نا دار امان دا دلونبی مثال سا دے دلونبی مثال دا مکینہ چی صحابہ ہجرت کردے مدینہ دی ہجرت دا دار فساد نا دار امان دا یو دار کی فساد دے دار حرب دے یا دار اسلام دے بل دار حرب دے یا دار اسلام دے منگ دا نوائیو وہ امن والا دے نو تد دار فساد نا چی دلتا فساد دے دلتا فتنی دی مرگون دی یا دلتا گناہون دی دسترگو گناہ دا وغیرہ دینا نقل مکانی کم دا امن زیتا دا پنجاب نا مثلا پختونخوا تا را دا یو ملک یا دا دی ملک نا افغانستان تا دا یا دا افغانستان نا دلتا رازم دلتا امن دے نو ہجرت دا دار فساد نا دار امان تا ترک شو بیا دا ہجرت مانا گو رو مقا شو پل دار فسپوری دا فساد دے غیر ترک او امن والا کورتا لا مثال ایسا دے لکا ہجرت دا صحابو دا مکین حبشے تا یو زمانہ کے جو صحابو بائیں تکلیفات راغلل نو دی نقل مکانی اکلا دیر صحابہ لارل دو دل دا ہجرت مجموعی تا ورشوے دے او صحابہ لارل حبشے تا
نو د دار فساد نه ولې مکه د فساد کورو دا صحابو ته تکلیفات رسیدل او حبشي بادشاه دې کې به تفصیل لادي صبر وکړي ها اصحما نجاشي هغه امن ورکو صحابه ولا لا هغه وخت هغه مسلمان شوی نو رستو مسلمان شوی په لومبو ورځو کې دی مسلمان نو رستو مسلمان شوی دی نو دا هجرت شو د دار فساد د دار امن ته مکه دار حرب دی ام دار حرب دار اسلام ته نه دی تللی مکه هم دار حرب هم دار حرب دا دو قسم شو دریم قسم هجرت څه دی هجرت د معاصی و نطاعاتو ته هجرت ګوره ما درته مخکې ویلو ترک شو ترک ګناه پرېږدې او نیکۍ حصول وکړې هجرت د معاصی و نطاعاتو ته د دې مثال هم درکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د صحیحینو روایت دی المهاجر من مهاجر هغه څوک دی هجره چې د پرېښودل ما نهى الله عنه هغه شیان چې الله پاک ته منع کړی ده دا د رسول الله مبارک ورته مهاجر المهاجر من مهاجر څوک دی هغه څوک دی هجره چې ترک یې وکړه هجرت یې وکړه المهاجر من هجره چې د ترک وکړه ما نهى الله عنه لره چې الله ته منع کړی ده یعنی د معصیت نه هجرت کول اتر کول طاعت وتا معصیت پرې د طاعت شو کنه چې یو ګناه ته متوجه شي او ناګهانه پرې چې نکوم الله خپکیږي په دې مجر ملایوي څلورم کم یو دی ماشاءالله هجرت د دار الطبیعت نه دار الشریعت تا خپل طبیعت جایز دی منع نه دی وختي خو منع وا ګناه وا اوس یو شی جایز دی بالکل طبیعت تی غواړي چې اوکا وې نه کوما ز خپل خواهش باندې د الله خواهش مقدم کو د الله دا شی ډیر خوښ نه دی بل شی خوښ دی ابا هجرت د دار الطبیعت نه دار الشریعت تا رسول الله مبارک فرمائے لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به نو دا بیا ډېر قسمونه لري دا خواهش چې تابع کې کله به خواهش ته حرامو کې دا خوا مخکې قسم کې راغلی د معاصیونه هجرت او کله به خواهش ته مباح راځي خو د الله پاک به بل شی خوښي دا به پرېږدی هلته ولاړ شي زما خواهش دی چې زه دا ما ته معقولات پراته دي چې زه دا وخورم بالکل ماله مباح دي خو زما په کور ګاونډ کې یتیمانان دي مسکینان دي دا خپل طبیعت به پرېږدمه دا خوراک به یو سم هغې له ورکړم ایثار به وکړم لویه مرتبه ده نو هجرت د دار حرب نه دار اسلام ته صحابو چې هجرت د مکې نه مدینې ته وکړو هجرت د دار امن نه دار فساد نه دار امن ته لکه مکې نه حبشې ته هجرت د معاصیو نه طاعاتو ته المهاجر من هجر ما نهى الله عنه او هجرت د دار الطبیعت نه د خواهشاتو نه دار الشریعت ته لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به څلور قسمه هجرت شو د څلورو تعریفات ته ما وکړل نو دلته د هجرت نه کم یو مراد دی دلته په قرینه موجوده ده چې دلته هجرت دی کم خوا د مکې نه مدینې منورې ته یا د نورو بلادو نه مدینې منورې ته یوازې د مکې نه نه د نورو بلادو نه مهاجرین راغلي دي د دار حرب نه دار اسلام ته تلل نو فمن كانت هغه څوک چې وي هجرت ته الی دنیا دنیا ده دنیا څه ته وایي دنیا مؤنث د ادنا دی افضلو فضلا افضلو اسم تبذیل دی او فضلا مؤنث دی احسنو حسنا افعلو فعلا نو ادنا دنیا ادنا اسم تبذیل دی ډیر نږدې دنیا ډیره نږدې
افضلو ډیر غورا او فضلا معنا مؤنث دی ډیر غورا ډیر غورا او ډیر غورا احسنو زید احسنو من عمرو ډیر ښکلی دی د عمر نه او هند حسنا من زینبا هند ډیر ښکلی ده د زینب نه نو دلته کې ادنا اسم تفضیل مذکر شو ډیر نږدې دنیا اسم تفضیل مؤنث دی ډیره نږدې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي او خلک یې معنا غلطه کوي لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح لقد زینا السماء الدنیا دا ګوره السماء موصوف دی الدنیا صفت دی نو خلک یې معنا کوي موږ مزین کړی دی اسمان د دنیا په چراغونو اسمان د دنیا د دې دنیا اسمان په چراغونو نو دا خو مضاف مضاف الیه نه دی لقد زینا سماء الدنیا خو نه دی راغلی مضاف مضاف الیه خو نه دی دا دغه په مضاف مضاف الیه کې راځي موصوف صفت دی لقد زینا السماء الدنیا موږ مزین کړی دی ډیر نږدې اسمان السماء موصوف الدنیا صفت دی موږ مزین کړی دی السماء الدنیا اسمان کم اسمان دی صفت دی ډیر نږدې دی ولې ډیر نږدې دی عرش ډیر لري دی دویم ډیر لري دی دریم اسمان څلورم پنځم ډیر دی کته دا ډیر نږدې دی نو نزدېکت اضافي دی په اوریا دی په نسبت خو ډېر اوچت دی اوریا دی په نسبت خدا الکه دې ما ته ډیر نږدې دی حقیقتا دویم صف والا ډیر نږدې دی په نسبت درست دریم صف والا ډیر نږدې دی په نسبت د چا درست خلق نو دنیا اسم تفضیل دی ډیر نږدې او دی دنیا چې مقابل د آخرت دی هغې ته ولې دنیا وایي ځکه ډېره نږدې ده زموږ پکې ژوند دی که نه چې کوم شی کې تا ژوند دی نو نږدې وي که نه آخرت لرې دی ځکه دې ته دنیا وایي او د دنیا اطلاق بیا په اموالو په معایشو د دې جهان هم کېږي د دې دار هغې کې به تفصیل لازم مخکې ده اب راشي یصیب ای یحصلها ناکت بین سطرین لیکلی او الی امرأتین او یا دا هجرت وکي الی امرأتین الی حصول امرأتین نکاح امرأتین او نکاح پکې مقدر کوه ما ینکحوها رستو خپله پکې راځي ښځې دپاره چې دی په نکاح واله یا دی کې ضمنن به یو بل شی هم راځي یو وینځه خوښه ده او دی وایي چې زم هلته د فلانکي وینځه ده ګوره امرأه عام شو که حروي که عاموي په نکاح به واله او یا دا چې په بیه لمزه مدینې ته دې لازم چې هلته یو ډېره خشته وینده ده چې په بیه والم ضمنن پکې هغه مراده نو امرأتین عام شو حرتن او امتن او امرأتن ینکحوها په ضمن کې به یشتریها موالو هغې لذي الله دپاره نه دی اوس دلته سوال کوه چې په دنیا کې خو ښځه راله نو دی وروستو تخصیص بعد التعمیم ولې وکړ دنیا کې خو ښځه راله دنیا څه مقابل د آخرت مې دلته واغېشت او مقابل د آخرت چې ته کوم شي کې ټول پکې راله المال متاع ښځه شذا ټول پکې راله نو تخصیص یې ولې وکړه نو علما ډېرې وجې وایي یو وجه خو هغه ده چې ما تاسو ته ویلي چې چونکې شان ورود د دې قصه د مهاجر ام قیس ته چې هغې مهاجر د ام قیس ته نکاح دپاره هجرت کړی و شان ورود یې دغه دی نو ځکه یې تخصیص وکړه او ما تاسو ته ویلي دا کوم ځای کې دا واقع راغلی ده دا د طبراني معجم کبیر کې ده طبراني معجم کبیر کې ده چې د سړي ام قیس د هجرت دپاره د مهاجر ام قیس دا نکاح دپاره هجرت وکړو او که ستاسو یادي نو ما درته یو نقطه ویلې وه مې نه نوم معلوم دی نه د ښځې نوم معلوم دی وجوهات مې ویلي که نه ویلي ښه لیکن حافظ ابن حجر لیکلي فتح الباري کې ګوره هغه وایي چې دا واقعه ثابته ده موږ دا نه وایو چې نه ثابته چې یو سړي د ښځې دپاره هجرت کړی دی خو دا نه ده ثابته چې دا حدیث رسول الله مبارک د هغه سړي په حق کې ویلی دا ټیک ده چې هغه ضمنن په هغې کې داخل دی ضمنن په هغې کې داخل دی
اقیم الصلاة الله ویلې دی خدا نه چې د چا په حق کې ویلې چې څوک مونږ نه کوي نو هغه دپاره دی اگر چې دغه پکې داخل دی اقیم الصلاة هغه چا دپاره هم دی چې مونځ کوي دا وینو معنا به وکړو اقیم الصلاة هغه چا دپاره هم دی چې نه کوي وکړه مونځ نو ټول پکې داخل دي خدا نه چې ګنې څوک مونځ نه کوي د هغه په حق کې نازل دی د هغه د وجې نه نازل دی د هغه د وجې نه نازل نه دی عام حکم الله کړی دی نو دا وی رسول الله مبارک عام حکم کړی دی چې دنیا او ښځې له هجرت مه کوه نو پکې هغه مهاجر هم راغی خو د مهاجر د وجې نه نه دی ویلی حافظ ابن حجر لیکلی وی په یو روایت کې دا ثابته نه ده چې ګنې رسول الله مبارک دا واقعه د مهاجر پیښه شوه نو ګنې دا حدیث یې ویلی حافظ دا مضبوطه دعوه لري او حافظ د لویو محدثینو نه دی لیکن طبراني معجم کبیر لیکلی دی ما درته بله حواله درکړه چې دا حدیث رسول الله مبارک هم د دغه مهاجر په حق کې ویلی دا ام قیس نو تخصیص د امرأتین څه شی شو دا دې وجې نه چې شان ورود قصه د مهاجر ام قیس ته او ما سوال کړی چې د مهاجر ام قیس هجرت قبول نه دی نو د ام سلیم چې دا ابو طلحه دپاره ایمان راوړی دی د نکاح دا ابو طلحه د ام سلیم اسینګ صحیح شو جوابونه مې کړي دي او دا مې ویلي چې صحابي نه دا کم ځای کې کېږي چې د ښځې لپاره هجرت وکړي د هغې جوابونه مې کړي تیر شوي دي نو تخصیص یې ولې وکړو ځکه شان ورود دغه دی چې سړي د ښځې لپاره هجرت کړ یو جواب او دویم جواب څه دی تخصیص دویم دا دی چې د ښځې فتنې ډېرې ځکه تخصیص وکړ مال دپاره کم خلک هجرت کړي د مړه دلته به تجارت وکړم بل ځای به وګټم مال خو هر ځای ګټلی کېږي جامه خو هر ځای ګټلی کېږي لیکن ښځه چې د کمه خوښې هر ځای نه ګټلی کېږي مال له هجرت ضرورت دی د مړه زه به کراچۍ ته ځم لاهور ته به لاړ شم پېښور کې به وګټم جامې دې مړه دلته بیا وګټم کور دې مړه دلته بیا والم هېڅ پروا نشته خو چې ښځه د کمه خوښه شوه او په کراچۍ کې نو په پېښور کې نه میلاویږي په پنډۍ کې نه میلاویږي خامخا به ځې ښځې له او هغه ځای ته به ځان رسئ نو فتنه د ښځو ډېره زیاته ده حبایل الشیاطین ورته ویلې شوي چې شیطان د ښځو په ذریعه د سړو ښکار کوي په بله طریقه ته شیطان نشي راپرځولی د ښځو په ذریعه به دې راپرځوي مثال د آدم علیه السلام او د حضرت حوا دی ډایرک شیطان آدم علیه السلام باندې جال وروا نه چو ډایرک په کومه طریقه یې ګیر کا د حوا په ذریعه په هغه طریقه ګوره ښځو فتنه ډېره زیاته ده رسول الله مبارک فرمای کم سیز ما ډېر یری ما ترکت بعدی شیئا ما ترکت بعدی شیئا اضر علی الرجال من النساء ځان نه پس مې دومره غټه فتنه نه ده پرېښې کوم چې ښځې په حق د سړو کې او بیا څه وایي بخاري کې به درته راشي وی هن ناقصات عقل و دین دا ویلې شوي دي لیکن بل خوا څه وایي ما رأیت احدا اذهب للب الرجل الحازم ما رأیت احدا یو کس اذهب للب الرجل الحازم چې د اوخیار او تجربه کار سړي لب او عقل ختموي من احدا کن سوا ستاسو تاسو غټ غټ اوخیاران برباد کړي غټ غټ اوخیارانو عقلونه متباه کړي دي ښځو د لاسه برسیسا ته ګوره د ښځو د لاسه تباهي راغله د ښځو جال کې ونښلي د ښځو په جال کې تباهي راشي ښځو د لاسه بیا په ګناه کې مبتلا شي او چې ښځه ورته مکر او فریب شروع کړي او داسې لږ ورته وجاړي په سترګو کې اوښکې راولي او داسې فریب او مکر کوي او داسې لږ ورته وجاړي ملا صاحب قسم په خدای کې ورته ټینګېدی شي بیا ورته تاسو نه شئ ټینګېدی ځکه خو درته وایم چې ښځې مه کوئ دغسې مجارت ښه
تاسو پوه شئ په خبره که چا ښځې ني دا چې چا ښځې دي دا هسې درته ځان باډا باډا کوي پوه شئ پې هل درته نه وایي دا ځان باډا باډا کوي نور د دوی زړونه وګوره نو پته به درته ولګي الحاصل چې ښځې حبایل الشیاطین یو واقع درته ووایم یو سړی یعنې یو واقع ده یو سړی هغه ته د یو پیغمبر ته نږدې و نو هغه پیغمبر ته یې یو نیک سړی و چې یاره داسې کار وکړه چې زما دپاره د الله پاک نه سوال وکړه چې ما له خدای پاک یو 3 دواګانې چې زه څنګه غواړم چې هغسې خدای قبولي بس هغه الله قبول کړي چې 3 غواړې خو چې ته څنګه غواړې هغسې به قبلېږي ځه هسې خو دعا الله قبلي خو دا چې ته څنګه غواړې نو پیر صاحب راغی او بیبي ته یې الوی شیخ الاسلام خدای دې برباد که نو بیبي ته څه الوی بیبي ته وایي چې 3 دواګانې زه څنګه وایم الله به قبلوي ما ته الله د پیغمبر په واسطه زده کړی دی او که خیر مشوره کوو چې څوک غواړو ښځه ورته وایي وایي 2 ستا یو زما په 2 ځان له وغواړه یو ما له وغواړه ای ښځې ته به څه غواړې دا خو دنیا ده او ختمېدو والا ده او جنت ته او یا د حضور پاک نزدېکت ته او داسې څه څیزونه سوچ کوو چې جامې غوندې وي ښځه ورته وایي په هغه 2 چې ته څه غواړې جامې غواړه یو مماله کې زما حق د سره نشته بوډۍ ځواني مې ته زړه نه کړه ته څه غواړې وایي زه داسې دعا کوم چې ستا مزید یې پکې ویې څنګه وایي سوال وکړه د خدای نه چې ما واپس الله د 18 کالو پیغلی او چې داسې خشته شم چې په دې دنیا کې ما نه خشته بل څوک دی نو دې کې ستا هم پیدا چې درته دلته کمتره ګرځم را ګرځم په دې کور کې نو هغه ښه ده او که د زړه پوسکی درته ګرځم زړه وښه درته ګرځم یا ښځې بیا ځواني زړېږي دا به بیا تېره شي او مرو به دا بس جړه مړی شروع کړه ته ځان له غواړه که نه ما له دا یو پکې نه غواړي نو پیر صاحب یې مجبوره کړه الله ته یې سوال وکړي خدای زما دا ښځه واپس پیغله کا او داسې ښکلې کړه چې دې وطن کې د څه نه هغه واده شوې وه هغسې شوه دوا لاړه یوه چې هغسې شوه چې څو ورځې تېرې شوې نو ښځه شیخ الاسلام ته وایي پیر صاحب ته چې ما له طلاق راکړه ولې نو زه خو یو ځل خو مې در سره ځواني زړه کړه بوډا نو بیا در سره زړه کړم ته ځان ته وګوره زوړوښې او ته ما ته وګوره یو ځل خو مې ځواني زړه کړه بیا زړه کړم او ستا سره زما ژوند تېرېږي زه به ځان له د خپل عمر هلک ګورم ما له طلاق راکړه او ما دې دپاره دعا وکړه بس شیخ الاسلام یې غصه کړه چې غصه شو نو دویمه دعا یې وکړه وی یا الله زما دا ښځه واپس هغه بوډۍ کا خو هغسې بوډۍ نه چې سمه بلا شیشه کوي چې دا روزې پرې راښکته یو چیچړی او ملا ټیټې وي غصه شوه که نه غصه شو دویمه دعا یې وکړه خو اجابت واده شوې وه هغسې شوه چې هغسې شوه چې ښځې شیشه کې ځان ته وکتل په آینه کې وی دا دې څه وکړل ما نه دې څه جوړ کړل ما خو ټوکې کولې ما ته کتې چې ستا ما سره مینه شته طلاق نه راکې او که مینه نشته طلاق راکې خو د مکر ته ګوره که لتزول منه الجبال الله وایي او خیان ورپسې رالل وی شیخ الاسلام قسم په خدای چې د سرمن وباسو ته د خپل زبرګي او د پیرې تجربې زموږ په خور کې ته دې دپاره پیري شروع کړې ده خلک عبادت کوي نو ته تجربې دپاره ناست دی کله زموږ خور نه ځوانه جوړی او کله دې بوډا جوړی دا دې څه شکل جوړ کړی دی ماشومان هم تیارېږي دا دې څه غم جوړ کړی دی قسم په خدای سرمن دې وباسو نو به درېیمه دوا استعمال کړه وی یا الله بس هغه مخکې چې څنګه وه که نه نو هغسې کې نو هغسې شوه نو 3 دواګانې په یوه ښځه کې لاړه یو ښځه او مقه پاتې شوه ان مکرهن څنګه دی لتزول منه الجبال نو ښځه ډېر خطرناک شی دی اضر علی الرجال دی رسول الله مبارک فرمایي نو د دې وجې نه تخصیص ته ښځې وکړه فتنې زیاته ده حبایل الشیاطین 2 شو
درېمه وجه هم درته ویم او امرأتن در حقیقت انصارو به مهاجرینو سره ډېر ایثار کوه تر دې حده پورې چې عبدالرحمن ابن عوف هجرت وکړه رسول الله مبارک مواخات به کوه ورورولي د مهاجر او د انصاري په منځ کې نو د عبدالرحمن ابن عوف مواخات د سعد ابن الربیع سره هغه انصاري دي نو سعد ابن الربیع ورته وایي وی عبدالرحمن ته خو زما ورور شوې که نه وی تعال راځه اقاسمک مالی نصفین مال در سره دوه ځایه کو نیم ستا او نیم زما ولی زوجتان دوه ښځې وې ایتهما شئت چې کومه دې خوښئ ځکه هغه زمانه کې د مخ دا پرده نه وه نو راشه زه اطلقها طلاق ورکم او چې عدت یې تېر شي تا دې په نکاح کو دې ته ایمان وایي د صحابو نو عبدالرحمن ابن عوف ورته وی بارک الله فی اهلک و مالک دلونی علی السوق وی ما خدای دې ستا اهل او مال کې برکت پیدا کړي ما ته بازار ښایي زه تاجر یم نو بازار یې ورته وخو خدای وله ګټه ورکړه نو ښځه یې وکړله نو ګوره صحابو دا د ښځې مو ورکړي دي مهاجرینو له انصارو نو څوک په دې نیت لاړ نه شي چې مدینې ته ځم هلته کې مال هم میلاویږي او ښځې میلاویږي نو درې وجې شوې یو امرأتن تخصیص ولې وشو شان ورود قصه د مهاجر ام قیس یا د ښځو فتنې فسادونه زیاتې او یا دا چې انصارو به مهاجرینو له دا قربانۍ هم کولې نو څوک دا نیتونه کوي دې وجه له تخصیص شوه یعنی که خوها چې په نکاح والده ښځه نو فهجرته نو چې څوک داسې هجرت کوي نو هجرت د مردود دی الی ما هغې ته هاجر الیه ما یې د عموم دپاره واغېسته که دنیا ده او که ښځه ده اوس مولانا صاحب ځان پوه کا او هغه دا چې دا حدیث امام بخاری مختصر کړی دی اصل حدیث خدا سے نه دی اصل خدا دی چې فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هغه جمله پرې خدا دا وایي ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه نو هغه ما وی چې زموږ یو مبحث دا دی چې سوالات او جوابات نو هغه ولې پرې خو دا جمله نو زمونږ جوابونه خو هر قسمه دي که نه نو بعضې شارحینو جواب کړی دی وی هغه جمله امام بخاري ته نه وه معلومه په دې حدیث کې نو ځکه یې راوړله هغه جمله امام بخاري ته په دې حدیث کې نه وه معلومه ځکه یې رانوړه دا ډېر کمزورې واهي جواب دی هغه جمله امام بخاري رستو په حدیثو کې راوړې ده دلته یې نه ده راوړې دا حدیث په امام بخاری رحمت الله علیه بار بار راوړلی دی نو بل ځای امام بخاری هم دا حدیث راوړی دی او په هغې کې هغه جمله مذکوره ده دا جواب خطا شو دویم جواب څه دی وی دا جمله امام بخاری ته رسېدلې ده خو د حمیدي په واسطه نه ده رسېدلې دا د چا روایت چا نه نقل کوي امام بخاری حدثنا الحمیدي د حمیدی په واسطه جمله نه ده رسېدلې د بل استاد په واسطه رسېدلې ده نو ځکه یې رانوړه دا جواب هم کمزوری دی ځکه مسند د حمیدي کې دغه جمله مذکوره ده نو چې حمیدي په خپل مسند کې دا جمله راوړې ده نو امام بخاري یې شاګرد دی هغه ته به څنګه نه بیان کړی دویم جواب سوال باندې پوه شوې چې د حمیدي په واسطه جمله نه ده رسېدلې نو ما وی دا خبره خطا ده په نورو استادانو ورته ویلې ده وروستو چې راځي نور استادان دي او ما جواب وکړ چې په مسند د حمیدي کې دا جمله شته نو چې مسند د حمیدي کې شته خو دا جمله حدیث کې حمیدي ته معلوم و دته ولې نه وي بیا دو جواب شو دریم جواب څه دی دریم جواب دا دی وی دا جمله ولې راونړله تاویلی چې دفع د مضرت اولاد د جلب د منفعتنا مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په الکنز المتواری کې دا لیکلی دي دفع د مضرت اولاد د جلب ده نو هغې کې جلب د منفعتو
ومن كانت هجرته الى الله ورسوله منفعت چې الله رسول له هجرت وکړه او دې کې مضرت چې خدای دنیا له مکوا نو دفع د مضرت اولاوی په نسبت د چا د جلد مؤثری په نسبت د جلد د منفعت په تا ته چې دا 15 روپے ماشوم ته دا 15 روپے واخلا او مال دا کار وکا او بنکی او که سپېړه وته ونیسم چې دا کار وکا فورا نه کوي نو دفع د مضرت مؤثری په نسبت د جلب منفعت نو لومبه جمله کې جلب منفعتو چې الله رسول د پاره وکا نو هجرت په دې مقبول شي دې کې دفع د مضرت چې مکه مردود بشي نو دې ذکر کړه هغه نه د دې وجنه لیکن مولانا سے دا جواب مولانا زکریا سے کړي په دمانه دی خو هغه وجه دا ده چې دفع د مضرت او جلب د منفعت چې ستا خپل سوچ او کلامي نو هغه کې ته کولی شي د پیغمبر حدیث خو دې نه شي پرېښودی ولې پیغمبر مبارک جلب د منفعت باندې نه پوهېد هغه ولې نه ذکر کاوه نو د دفع د مضرت او د جلب د منفعت دپاره ته په حدیثو کې اختصار نه شي کولی خپل کلام چې کې وکړه خپل وعظ کې نو وکړه وعظ کې نو یو جمله ذکر کزا وعظ کې نو خلق د حدیث یو جمله ذکر کې وعظ کې نو خلق د قرآن شریف د جهنم ذکرو کې د جنت اړو کینا نو که وعظ کې تقریر کې خپل نو پاغي کې حدیث وروړي نو خیر یو جمله راوړه چې کوم دغه د مضرات والا ده لیکن چې ته روایت الحدیث کې څه کې لکه روایت الحدیث نو هغه کې بیا څوک دا کار نه کوي اختصار هغه کې خلق کوي و دې مقصد ده نه چې دغه جمله کې ډیره فایده نشته او په دې کې ډیره فایده را دا ذکر کوم هغه نه ذکر کوم د حدیث دا جمله ډیره مؤثره ده دا بل ډیره مؤثره نه ده نو دا ذکر کوم هغه نه په واس کې ما وی خیر دی خو په نقل کې اما نه کې په نقل کې بدا نه کې په روایت الحدیث کې بدا خبره نه کې اب د بلې وجه نه اختصار کول شي لکه نا وخت دی یا سری خو د دې وجه نه اختصار کول او بیا په واس کې نه پس کې په روایت کې په واس کې نه پچا کې په روایت کې چې خلق ته حدیث رسي رسول حدیث رسول دی مقصدی دا څوک نه څلورم یو بل جواب دی حافظ هم لیکلی دی عینیم کړی دی څه دی او وایي چې امام بخاري رحمت الله علیه دې دپاره هغه جمله راونړه چې رده په ذهن کې کبر رانشي حزما لنفسه والا جواب بیا به وایي چې امام بخاري خلکو ته دا ښایي چې زما هجرت ګورې الله او رسول الله دی الله او رسول دپاره د خپل نیک عمل خلکو ته ښکاره کوي نو بس صرف دونه وي چې د دنیا او د ښځې لپاره هجرت مه کوه ما نه دی کړی بس دونه کافي ده او که دا وي لکه یو سړی وي ما ګناه نه ده کړې ما غیبت نه دی کړی به دونه کافي ده او چې دا وي چې ما ګناه او غیبت هم نه دی کړی او دا مو چې د شپې تهجد هم کومه او نیک اعمال هم کومه نو لږ عجب راځي ریا راځي خپل نیک اعمال فاش کیږي نو که دغه جمله امام بخاري راوړله نو د دې یو نیک عمل فاش کېده چې ما د الله او رسول دپاره هجرت کړی دی ولې حدیث کې دا جمله راغلې ده نو د ځکه خپل عمل نیکي فاش نه کړه نیکي یې خوره نه کړه بس د ګناه نه تجنب والا جمله یې راوړه چې دغه کار به نه دی کړی یاره یو جواب دی مزیدار غوندې یار دی خو بیا هم زمانه دی خواه ځکه چې د دې دپاره چې زما عمل فاش نشي او زما تهجد فاش نشي نو ته به تهجد حدیث نه پرېږدې هغه خلکو ته وایې هلکه تهجد کوې او تهجدو کې دا فایده او دا ده نو ستا ذهن کې به خامخا راځي چې زما دا استاد جي ما ته د تهجدو ترغیب را کوي دی به یې په خپله هم کوي او زه تاسو ته یم چې وروره د اشراق لمونځ کوئ ګورئ ښه حدیث کې راغلي دي داري نو چې د ترغیب در کوم نو لازما به ستاسو ذهن کې په ما دا ګمان راځي چې زموږ دا ملا صاحب دغه کوي څه ورته ویل کېږي اشراق کوي د شوال د شپږو روجو زه تاسو له ترغیب در کوم چې ونیسئ دا ثواب حدیث درته وایم تاسو به لازما وایئ چې موږ له دومره ترغیب راکوي نو په خپله به یې کوئ نو څه مطلب د دې مقصد دپاره چې زما عمل خور نشي زه به د اشراق د مونځ فضیلت نه بیانوم زه به د تهجدو نه بیانوم
زه به د نوافلو نه بیانوم. نو امام بخاري دا جمله ولې را نه وړه؟ څلورم جواب یاد دي شو؟ حسبا لنفسي خپله تواضع کوي، ځان ښکته کوي او بس صرف دا وایي چې د دې دویمې جملې زما عمل کړی دی، د دې مصداق یم. لومبی نه راوړم چې څوک ده ونه وایي چې ته خو دومره نیک یې، دا عمل دې کړی دی، فاش کړی دی. خو ما دا جواب خوښ نه که. ولې مې خوښ نه که؟ شابسې چې څوک د خپل عمل د عدم افشا او د تضرع دپاره حدیثونه خو بیانول خو به نه پرېږدي. څلورم جواب اشباح والنظایر کې علامه حموي کړی دی، ډېر مزیدار جواب، ډېر مزیدار جواب. څلورم او هغه څه دی؟ هغه یو تمهید ده ته एकदम چې ته ورباندې پوه شې. یو تمهید ده ته एकदम. یو دی طاعت، یو دی عبادت، یو دی قربت. دې کې څه فرق دی؟ طاعت معروفه طاعت او بل څه شی دی؟ عبادت. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او بل قربت من تقرب الى الله بشبر يوليش تقرب الله اليه ذراعا، ومن تقرب الى الله ذراعا نو تقرب اليه باعا. اوس د قرب راغلی، اطلبوا قربة الله. درې شیزونه شو: طاعت، عبادت او قربت. طاعت څه ته وایي؟ طاعت دې ته وایي چې معرفت د معبودم ولا شرط نه دی او نیتم ولا شرط نه دی، ثواب پکې نه ولا نیت شرط دی او نه معرفت د معبود. لکه غیر اختیاري قصدن نه پکټ کې ملاست وې او ستورو ته د نظر وکړه او د دې ستورو نه د الله وجود او قدرت ته ذهن لاړ. نو ګوره نیت دی نو غیر اختیاري او معرفت د معبود هم نو، بلکې دا ستوري سبب د معرفت د معبود دی. په دې ستورو د معبود معرفت راځي. نو که د معبود معرفت مخکې پروا نشته. اوهو ما درته ونه وی لازمه ده چې معرفت د معبود به وي، نو ستورو نه به د خدای قدرت معلومه نه، لازمه نه ده. دا ستوري دلیل دی د چا؟ د دې خبرې چې الله شتمه یوم دی او د ډېر لوی طاقت خاوند دی. نو ستوري دلیل شو، معرفت خو وروسته حاصلېږي. نو ستورو ته غیر اختیاري نظر نه په نیت موقوف دی، مخکې ته نیت نشته ځکه غیر اختیاري، نه په معرفت د معبود موقوف دی بلکې معرفت د معبود په دې موقوف دی. پوه شئ په خبره؟ ما سره به تکرار لږ کوئ. دې ته قربت وایي. قربت څه ته ویلې کېږي؟ دې ته طاعت وایي. طاعت څه ته وایي؟ وایي پوه نه شوې چې دا موقوف په نیت او په معرفت د معبود نه، یعنی مخکې دا دواړه نه غواړي. دویم عبادت دی، دا موقوف په دواړو دی. موقوف په نیت هم دی، لکه مونځ چې کې نیت نه بغیر نه صحیح کېږي. روجه چې کې نیت نه بغیر مخکې به خامخا نیت کې. او معرفت د معبود هم غواړي چې ته مونځ کې او خدای دپاره نه کې، خدای نه پېژنې مونځ څه فایده؟ روجه خو الله له کوو، نو چې الله دې نه پېژندلی روجې څه فایده؟ بیا خو روجه هېڅ فایده نه لري. معرفت د معبود دا چې الله وجود، الله وحدانیت، د الله صفات به منې او که نه منې او نیکۍ کې نیت دې وي. نو او کسراب بقیع یحسبه الظمآن ماء فقدمنا الى ما عملوا من عمل. الله وی کافرانو چې کوم عمل کړی دی نیت خو یې و معرفت د معبود، نو معبود ورته نه پېژندو په خپلو صفاتو سره. نو الله وی فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ختم. نو عبادت دپاره دوه څیزونه شرط دي. شاباسې موږ چې مونځ کوو څه وایو؟ لله، الله دپاره. یو نیت ولا شرط، یو معرفت د معبود، بل قربت دی. قربت څه ته ویلې کېږي؟
که نیت نمی پروا نشتا خو چې د معبود معرفت وي نیت نشتره بیا هم خو چې معرفت د چا وي مولانا صاحب د معبود والا شرط ته نیت ته نه دی کړی نیت ته بالکل نشته دی خو د چا شرط دی مولانا صاحب شابه د معبود معرفت والا شرط دی لکه مثال په طور په لاره باندې روانې او تا نیت نه دی کړی تسبیح د لاس کړي اسې وی لا اله الا الله لا اله الا الله غیر اختیاري وی لګیا معرفت د معبود شته نیت ته ولاړو نه دا د اډو قصد نه دی کړی چې زه ذکر کوم خو تسبیح د لاس کې وی خوله د ناګهانه چالو شوه او لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ذکر قلبي د بعض خلقو بعض خلق په دې زړه ذکر کوي نو تاسو سره به خبرې کوي توجه بني لیکن داغه دومره دغه راغلی دی ممارست چې آب ذکر کوي نو دلته څه شی شو نیت شرط نه دی معرفت معبود شرط دی اوس یو ځل بیا راته ووایه طاعت څه ته وایي جواب راکې چې مخکې ولا نیت هم نه دی شرط او معرفت د معبود هم نه دی شرط او عبادت څه ته وایي دواړه ولا شرطي او قربت څه ته وایي چې نیت ای شابسې نیت ولا شرط نه دی او معرفت د معبود ورته شرط دی بس اوس راشه دې قربت کې لږ تفصیل درته به نورم کوم بیا مقصد له راځم هغه دا چې غلط نیت نی که نه غلط نیت نی نو که ښه نیت هم نی نو پروا نشته خو چې معرفت د معبود وي غلط نیت نی غلط نیت نو چې ښه نیت هم نی نو پروا نشته نه پوه شئ په خبره صرف دومره ده چې د غلط نیت مه کوه قربت دې ته وایي چې غلط نیت مه کوه دا شرط دی نو که ښه نیت هم نه پروا مه کوه غیر اختیاري د خولې نه ذکر چالو شو غیر اختیاري خو معرفت د معبود نو په قربت کې معرفت د معبود شرط دی او دویم شرط پکې څه شو شابسې نیت پکې شرط نه دی ښه نیت خو دا پکې شرط چې بد به ګورې نه بیا وایم قربت کې معرفت د معبود شرط مخکې به معرفت د معبود کې او خنیت ولا شرط نه دی که خنیت تینی خو یاره دا یو پکې شرط چې ګورې بد بني بد بني پوه شوې پې امام بخاري رحمت الله علیه دا جمله پرېښوده ولې قربت ته اشاره تو چاته قربت ته چې بد نیت به نه کې چې د دنیا او د ښځې دپاره هجرت دی نو خیر دی که ښه نیت تینی د الله او د رسول دپاره بیا پروا نشته معرفت د معبود خو شرط دی چې هجرت دې دپاره کوم چې الله رضا شي لیکن امام بخاری دویمه جمله راوړه اشارت کوي چې ګوره غلط نیت به نه کې قربت کې څه شی شرط شو مولانا معرفت د معبود اخوشتا قربت کې څه شی شو هلکه معرفت د معبود اخوشته ده که هجرت کوي لیکن دویم شرط د قربت دپاره څه شو چې غلط نیت بني نو هغه دویمه جمله یې راوړه چې د ښځې او د دنیا دپاره هجرت مه کوه غلط نیت به نه کې او بل شرط یې څه دی بل شرط دا چې ښه نیت نی پروا نشته نو ښه نیت والا جمله چې الله او رسول دپاره هجرت کوه غیره ونړه اشارت کوي امام بخاري اوس خلاصه درته وایم چې هجرت دا د قبیلې د قربت نه دی هجرت د قبیلې د قربت نه دی څه مې وایي هجرت د قبیلې بس اوس که داسې وي چې نیت تم وکړو چې الله او رسول خوشحالوم او معرفت د معبود هم دی نو دا هجرت بیا عبادت شو دواړه نیتونه دې وکړل چې الله شته دی الله دپاره یې کومه او نیت دې دا وکړو چې الله به خوشحاله شي اجر به م راکړي نو ښه نیت دې وکړو نو دا څه شی شو دا هجرت عبادت څه شی شو عبادت او که چرته نیت تی دا وکړه چې ښځې له نظمه دنیا له نظم او دا بل نیت تی پکې نی نو بیا هم دا هجرت شو خو بیا به ورته قربت ویما څه به ویما نو بس خلاصه څه شوه امام بخاري جمله اوله حذف کړه ولې چې هجرت کې د صرف د دنیا
او د ښځې نیت نی فاسد نیت نی نو که صحیح نیت نمی نو پروا نشته هجرت ته صحیح دی اشباح والنظائر کې علامه حموي دا لیکلې د زمانه رخواخه ده نو دا سو وجه مې درته ذکر کړی مولانا صاحب جمله اوله یو وجه څه شوه چې دته دا جمله نه وه معلومه نه وه رسېدلې مې غلطه ده وروستو یې راوړې ده دویم څه شوه د حمیدي په واسطه ورته نه ده رسېدلې مې غلطه ده حمیدي په خپل مسند کې راوړې ده د دې څنګه را بیان کړې دریم مې څه ووې شابسې چې دې دپاره دا جمله رانوړه چې دفع د مضرت دی مؤثر ګڼي دفع او جلب د منفعت مؤثر نه ګڼي ویې راوینړه په هغې مې رد ته وکړه څلورمه څه شوه شابسې چې د حزما لنفسه وکړه چې د ما نیک عمل ورسره فاش کېږي دا مې هم درته رد کړه او پنځمه څه شوه دا چې امام بخاري اشارت کوي چې هجرت که ته قربت ته جوړی نو هم جوړولی شي که ته دې نه ته عبادت جوړی خلا ده خو که قربت جوړی هم صحیح ده چې غلط نیت دیني نو که ښه نیت نه وي نو هم پروا نشته هغه جملې کې ښه نیت ته اشارت و هغې پکې رانوړه دا پنځه وجې شوې ومن كانت هجرته اوس یو بل سوال در باندې کوم خارجي ومن كانت هجرته الى الله شرط شو فهجرته الى الله جزاء شو نو شرط او جزاء دواړه متحدان شو شرط او جزاء دواړه متحدان خو نه وي شرط خو مغایر دا جزاء سره وي نو ما پکې تقدیر کې خود فمن كانت هجرته الى الله ورسوله اي من كانت هجرته واقعا من كانت هجرته واقع او لگا و واقع وی دا الله و دا رسول دا پارا نو پا هجرته مقبولت الى الله و رسوله نو دا شر تعلق دا دنیا سر شو دا جزا تعلق خیرت سر شو من كانت هجرته شابسه الى الله و رسوله کہ دا چاہ ہجرت رسول واقع شو پا دنیا کے ہجرتوں کو نو پا ہجرته مقبولت الى الله و رسوله اغیتا مقبول شو آخرت کے بس ثواب پہ ملاوے گی نو جملے اولا کے میں واقعتا ہو لگاؤ دنیا سر شو پا شرط کے او پا جزا کے میں مقبولتا ہو لگاؤ آخرت سر شو خلاص شو خبرہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله دا اس مثال ورکی رسول اللہ مبارک دا انما العمال بالنیات دا قیدے قانون دا دے چمخ کے قیدہ ذکر کی بیا مثال ورکی نو انما العمال بالنیات کی دو قسم نیتو یو نیت حسنہ و یو نیت سیئہ دو نیت خود قسم شو یو نیت حسنہ یو نیت سیئہ نو من كانت هجرته الى الله کی رسول اللہ مبارک دا نیت حسنہ مثال ورکی چه هجرت اللہ دا پارو کا ومن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او امراتی ینکحها فهجرته الى ما هاجر الیہ اگے کے نیت سیئہ ذکر کئی الکہ توضیح پا مثال خلق کئی کہ نہ کئی نو رسول اللہ مبارکم توضیح پا مثال ہوگا دو قسمہ دی نیت اساسی تا ما خو بلو دیر تقسیمونا کریو خو اساسی تقسیم دا دی کہ نیت دو قسمہ دی خو بد سچے دے لکا خو بد نو پلون بے جملہ کے نیت حسنہ مثال ورکی او پا جملہ ثانیہ کی دا نیت فاسدہ و سیئہ مثال ورکی خلاص شوا اس بل سوال پہ کی گئی کہ جملہ اولا کے تکراروں کو ثانیہ کے انکا جملہ اولا کے سوائی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى ما هاجر اليه فهجرته الى الله ورسوله تکراریو کو او من كانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها نو پکار دا وجه دے کہ ہم تکرار کڑے وے فهجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها التے تکرارو قدل تکی ما هاجر الیه دا والے جوابو کم ادا خشتا جواب چه اغا امر محبوب او تکرار دا امر محبوب دا خلگی التا اللہ و رسولو امر محبوب دے ذکر تکرارو کو امر محبوب کی خلق تکرار کوي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله امر محبوب دے تکرار وکا او دا خو مردود دے دنیا و خد یوزل ذکر کا دوبارہ صلح ذکر کے دوبارہ صلح ذکر کے نو دے کہ اشارت ما ہاجر الیہ ہو اجارت چاہتا ہو شو ما ہاجر الیہ ہو شو دا یو جواب دیم جواب سے دے التکی پا شرط کے چکم سیزونا و دعا فاقات سو
دوا نو ځکه دواړه ذکر کړل فهجرته الی الله ورسوله او دلته دنیا کې دننه ډېر شیان دي دنیا کې څه دي ډېر زیات شیان دي نو ځکه ما د عموم دپاره کړه چې دنیا متضمنه ده او مشتمله ده ډېرو شیانو له دا بل سوال او د هغې جواب فهجرته الى ما هاجر الیه قید مې ولګاو مردودة الى ما هاجر الیه دا خو شرح د حدیث و د الفاظو همې درته ووې څو مباحثه تېر شو شابسې یو احوال د راویانو دویم چې دا حدیث امام بخاري په اول کې ولې راوړه دریم مناسبت د حدیث ته ترجمة الباب سره ویلې دی که نه دی ویلې دریم او څلورم مې څه ویلي شان ورود د حدیث او پنځم مې څه ووې شرحه د الفاظو د حدیث پنځم او شپږمه پکې تېره شوه چې امام بخاري جملې اوله ولې راوړله اختصار یې ولې وکړ شپږمه پکې لاړه اوس راشه مولانا صاحب بله خبره کومه وه اومه خبره چې د دې حدیث مقام څه دی د دې وزن څه دی د دې مرتبه څه ده امام ابو داود رحمه الله سجستانی چې ته کوم ابو داود وی هغه وی پنځه لکه حدیثو کې ما صرف او صرف د څلورو حدیثو انتخاب کړی دا پنځه لکه حدیث په دا څلورو کې بند دي یو پکې انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات دویم پکې څه شی دی دویم پکې دا دی چې الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات الحدیث او دریم پکې کم یو دی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه دریم او څلورم کم یو دی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه بخاري کې به راشي دا ولې دلته راشه اوس دا ټولو پنځو لکو حدیثو خلاصه په دې څلورو کې ده یو انما الاعمال بالنیات دی ولې مولانا صاحب دې کې خو اشارت دا کې چې که مونځ روژه زکات حج هر څه کې نیت به الله له کې او د غیر الله دپاره به نه کې یو پکې دا راغله یعنی هغه عبادات چې هغې کې نیت دی پکې ټول راغلل دویم پکې څه راغلل چې ګورې غلط نیت ته به نه کې ریام تې ووته سمعت هم تې ووته بل پکې څه راغلل چې نیت به د الله دپاره کې شرک هم تې ووته د توحید احادیث پکې ټول بند شو د توحید والا روایت پکې ټول راغلل چې نیت به الله لکې بل چاله به نه کې نو شرک ختم شو پکې د شرک روایت پکې ټول راغلل د توحید هم پکې راغلل او دام راغلل چې په نیت د خون و ثواب ډېر زیات دی لامرئ ما نوی نو اشارت دې ته دی چې ښه اخلاص پیدا کړه چې ثواب دې ډېر زیات شي د اخلاص روایت هم پکې راغلی دویم څه دی الحلال بین والحرام بین حقوق العباد ټول پکې پراته دي حقوق العباد ټول پکې پراته دي چې حلال کوه ګورې پردی مالو نه خورې ډاکو نه کې ټګیو نه کې دوکاو نه کې په مال کې ګډونو نه کې حقوق العباد راغلي حلال الانسان او دریم کم یو دی مولانا صاحب لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب دې کې ارسل راغلل چې ځان له دې کم خوښ دی رور له خوښوه جنګ به نه جوړېږي بغض والا حدیث راوله نه به جوړېږي د حسد د مذمت حدیث هم پکې راغلل نه به جوړېږي قتل و قتال به هم نه جوړېږي هغه حدود او ارڅه به ختم شي جنگ جګړه ځان له څه خوښې نو بل له مه خوښوه هغه بل له خوښ کا ځان له خو ته دا نه خوښې چې د ما خور سره مور سره دې څوک بدعملي وکړي نو بل له هم خوښه که که نه د بل خور مور سره هم مه کوه بدعملي ګوره زنا د رد روایت هم پکې راغلی ټول پکې راغلی ځان له خوښې بل له خوښ کا اخلاقیات پکې راغلل آداب هغه روایات ځان له خوښې بل مسلمان له هغه شی خوښ کا شابسې نو چې ځان له خوښې بل مسلمان له خوښې کم شی نو ورورولي به راشي بغض حسد د مذمت روایت ټول راغلل
اخوت والا پکې ټول لالل ځان لخوا بل مسلمان لخوا کوا نو جګړې به نه جوړېږي نو حدود او زواجر باندې به عمل څنګه وشي ځان ساته ځان لخوا بل لخوا کا ځان لخوا هم چې زما خور لور ښځې بچو سره څوک په بد نظر ونه ګوري بل هم خوا هغې د تم په بد نظر مه ګوره څومره زبردست دین پکې راغی رابر شو او څلورم کم یو شو من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه چې کوم شی فایده نه درکوي ځان ته ساته اسلام ښکلی کا مباحونه هم ځان ساته فایده مباحونه ځان ساته فایده پکې نشته مکروهات تنزیهیه او تحریمیه او حرامونه خو په طریقې اولاد ځان ساته ایک یو نقصان چې کوم څیز فایده نه درکوي ځان ته ساته چې کوم څیز فایده نه درکوي ځان ته ساته نو چې نقصان درکوي چې مکروهات تحریمیه حرام دي خو په طریقې اولاد ځان ساته ټول دین په دې کې ماشي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مختارات خمسه وی او ټول دین په پنځو کې باندې څلور دغه دي او یو المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان ته ضرر ورسوي په جبه او په لاس غیبت او ټکول او نو نور علما وی چې دا مضمون په لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه کې شته چې مسلمان سره لزان له څه خوښۍ هغه له خوښې خو ضرر به ورته نه رسې تا خو دا نه ده خوښه چې ما ته څوک په جبه او په لاس ضرر ورسوي نو بل ته ولې رسې خو امام صاحب دا مستقل ځکه شمارلی دی چې دا ډېر خطرناک دی اهمیت په بنیاد دا حدیث ځان نه مستقل ګرځولی دی نو دا د حدیث مقام شو چې دا د ابو داود په مختارات اربعو کې دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مختارات خمسو کې دی دا مقام دا حدیث شو بل پکې څه پاتې شو مسائل مستنبط بل څه خبره خو نه پاتې کړه مسائل مستنبطه اوس برا شو مولانا صاحب مسائل مستنبطه څه دي شمیر اوس لومبه مسله خدا مستنبط کېږي چې ثواب د اعمالو د نیت سره تعلق کوم بیا خدا معلومه شو ثواب د اعمالو نیت سره باندې یو ده دویم ته څه معلومه شوه کثرت د اجورو په کثرت د نیاتو انما لامرئ ما نوى شمیر اوس کثرت د اجورو په کثرت د نیاتو او یا به څه کما کثرت د اجورو په عظمت د نیت ما وی مانوا چې نیت ډېر اعلی وي یو مې کم ویلي یو مې کیف ویلي درېیمه شوه دویم څه شو کثرت د اجورو په کثرت د نیاتو یاد لرې شوه دویم مې څه وویل کثرت د اجورو په چا په عظمت د نیت چې نیت اعلی وي ابوبکر او د عمر مثال مې د صدقې درکړی درې شو څلورم څه شی شو څلورم دا چې قاعده کلیه ذکر کوا زه تاسو ته قواعد ویم جزئیاتو کې هم مولانا صاحب که زه تا ته لګیا شمه او تا ته ویم لکه جاءني نه پس چې راشي نو زیدون به مرفوع وی او د ضربه نه پس چې عمرون راشي نو مرفوع به وی نو دا به زه ټول عمر کې دا جزئیات درته خلاص ته کوم دا خو بلا افعال دي او بلا فاعل دي او چې دا مې وي چې کل فاعل مرفوع بس چې فاعل وي ابه مرفوع نو قاعده مې وي ټول جزئیات پکې راغلي قاعده کې دا فایده نو دلته رسول الله مبارک څه شی ذکر کوایا انما الاعمال بالنیات قاعده درته وښول بس هر عمل له نیت پکار دا کې وي چې مونځ له نیت کوه یو جزئی شو روژې له نیت کوه بل جزئی شو دا خراب نیت مه کوه د زنا بل شو ټول عمر به خلاص شي خو هغه دا خبرې به خلاصې نه شي نو پیغمبر مبارک سو خو ماشابه قاعده دوه قاعدې انما الاعمال بالنیات او انما لامرئ ما نوى دوه قاعدې درته وښولې نو دې کې اشارت دې ته دی چې قواعد بیانوه څه بیانوه قواعد دا سویمه خبره شوه څلورمه شوه څلورمه شوه پنځمه څه شوه مولانا صاحب پنځمه څه شوه پنځمه دا شوه چې پیغمبر مبارک جوامع الکلم دی
په یو خبره کې ډېره لوی جزئیات پراتی. انما الاعمال بالنیات کې ډېر جزئیات راغلل. دا خو وروستو صرف دوه مثاله درکړل. او انما لامرئ ما نوی کې ډېر لوی جزئیات راځي. د پیغمبر مبارک ټول دین پکې باندې ما درته ووی. جوامع الکلم دی او جوامع الکلم دا چې په یو جمله کې ډېر زیات جزئیات وي. شمیره یو دا چې ثواب تعلق د نیت سره دی. دویم دا چې کثرت د اجورو په کثرت د نیاتو دی. دریم کثرت د وجود د اجورو په عظمت د نیت دی. درې شو. او څلورم مې څه ووی چې قاعده کلیه ذکر کول پکار دي. قاعده مې درته ووی قاعده کلیه. او پنځم مې څه ووی چې رسول الله مبارک جوامع الکلم دی. او شپږم څه دی چې کله تاکید هم کولی شي. الا کدا انما لامرئ تاکیدیه ما وی یا تاکید دی یا تاسیس یا دی کنه نو تاکید هم کولی شي. اوم څه دی؟ اوم دا چې په نصوصو کې د رجالو ذکر کېږي ښځې تابع وي. انما لامرئ په نصوصو کې د رجالو ذکر کېږي ښځې تابع وي. که په نصوصو کې رجال رالل تخصیص ورپورې نشته. یا دا د ښځو سړو حکم دی. په نصوصو کې د رجالو ذکر کېږي ښځې تابع وي. او که د رجالو ذکر نه شو تخصیص به نه کوي چې دا حکم دی پورې مختص دی. او د قرینې نه معلومېږي. دا ته بله خبره معلومه شو. انما لامرئ ما نوی. بل ته څه معلومه شوه؟ بل دا چې اصلاح د چاکې په عام مجلس کې کاوه. عام مجلس کې دا د پیغمبر مبارک هغه سړي ته ونه مهاجر ام قیس ته چې دلته راشه انما الاعمال بالنیات په غوږ کې ورته ونه بلکې څه وکړه مولانا صاحب په عام مجلس کې په منبر ووی. عمر هم په منبر ووی چې عام مجلس کې اصلاح وشي چې بل څوک داسې ونه کړي. خو یاره یو خبره کوم اصلاح به په عام مجلس کې خو چې چاته د شر رسولو وهم نی فتنه نی ګوره. اسینا یو طالب یو ګناه کړی ده او ته ورته وایې چې فلانکي جومات والا فلانکي طالب دا کار وکړو ګورې دا جرم دی او تاسو به ټول نه کوئ. هغه دې وشرماو. من ستر علی مسلمین مصداق نه شو. او که یو طالب په جومات کې غلطي کړې ده د ده ووایم چې رورا ګورې مهرباني وکړې په جومات کې غلطۍ مه کوئ. مونږ ته ګورې را رسېږي ښه غلطۍ به نه کوې په جومات کې آداب و خیال به ساتئ. نو اصلاح مې د ټولو وکړه او اثارت الشر مې ونه کړه. څه سره اثارت الشر څه سره بل ته مې ضرر ونه رسه. بل مې د ژبې د ضرر نه محفوظ کړه او ستر په مسلمان مې وکړه. اسلام مې وکړه اسلام مې وکړه نهی عن المنکر مې وکړه. نو رسول الله مبارک او صحابه ګوره نوم نه دی ښولی او نه یې د ښځې نوم ښودلی دی. نو بل دې څه معلومه شوه شابسې چې اصلاح په مجلس عامه کې کوه خو چې اثارت الشر نی چاته شر رسول نی. دا د رسول الله مبارک په مجلس عامه کې اصلاح وکړله. دا دې بله مسله معلومه شو. بل څه بل مثال پس د قیدې کلیې نه راوړل. دا د مثال پیغمبر مبارک د نیت حسنه هم ذکر کړه په هغه لومبۍ جمله کې او د نیت قبیحه هم ذکر کړه چې دلته اوس را روان دی. قیدې نه پس مثال ذکر کول. کل فاعل مرفوع مثاله څه دی؟ ضرب زیدون. فاعل دی نو بس مرفوع شو. وهل وکړل زید نو خو فاعل شو د وهلو. نو بل ته څه معلومه شوه چې مثال ذکر کوه د قیدې نه پس چې خلک پې پوه شي. نو پیغمبر مبارک مثال ذکر کړ د نیت حسنه په جمله اوله کې او نیت سیئه او قبیحه په جمله ثانیه کې. بل ته څه معلومه شوه؟ بل د هجرت مقام ته معلوم شو. د هجرت فضیلت ته معلوم شو. د هجرت مقام او فضیلت ته معلوم شو. بل دې څه معلومه شوه؟ مذمت د دنیا او د ښځې. مذمت د دنیا چې دنیا نه هجرت مه کوه ښځې دپاره هجرت مه کوه. نو مذمت د دنیا او د ښځې شمېره څو شوې؟ 11. بل ته څه معلومه شوه؟ تخصیص بعد التعمیم لغرض. چې کله تخصیص بعد التعمیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى تخصیص بعد التعمیم شو.
لغرض د یو غرض د پاره داتې بله خبره معلومه شوه تخصیص بعد التعمیم او بیا د دې نه هغه لومبۍ خبره معلومېږي جوامع الکلم دنیا کې هر څه رالل نو یو د هجرت فضیلت معلوم شو او دویم مذمت د ښځې او د دنیا ته معلوم شو بل ته څه معلومه شوه چې تکرار د امر محبوب حسن وي په جمله اولا کې تکرار وکړو او تکرار د امر غیر محبوب حسن نی دلته تکرار ونه کړ تکرار د امر محبوب حسن وي شابسه او تکرار د امر غیر محبوب حسن نی هغه کې شنیع وي کې تکرار ونه بل ته څه معلومه شوه بل دا جمله اوله مخکې کړه جمله ثانیه اگر چې دې کې دفع د مضرت دا مخکې کول پکارو لیکن نه 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 هغه کې د الله او د رسول ذکر دی امر محبوب به مقدم کې په امر غیر محبوبه اگر چې امر غیر محبوبه مؤثر دی جنت ذکر مخکې کوه دوزخ رستو کوه امر محبوب به مقدم کې په چا باندې په امر غیر محبوبه اگر چې امر غیر محبوبه مؤثر وي دا ته بله خبره معلومه شو دا څو مسئلې شوې لکه څوارلس مسئلې شوې ورېږه یوه بله هم ده چې کومه یوه ده ورېږه یو منټ دا خو هغه مسایلو چې حدیث نه وته اوس یو دا ځان له ولیکه لاندې ورسره یو څو خبرې ولیکه امام بخاري د حدیث د هغه د صنیع نه یو څو خبرې معلومیږي د امام بخاري د صنیع نه یو څو خبرې معلومیږي ادا چې دا حدیث په اول کې راوړل پکار د امام بخاري د صنیع نه ګوره دا د حدیث ته نه وځي حدیث کې نشي چې ما په اول کې راوړه د امام بخاري د صنیع نه معلومیږي صنعت نه چې دا حدیث په کوم ځای کې راوړی په اول کې راوړه وجه مې درته وویل دویم د امام بخاري د صنیع نه دا هم معلومیږي مولانا صاحب چې اختصار په حدیث کې کولی شي لغرضین هغه اغراض خمسه ما وویل د امام بخاري د صنیع نه دا معلومیږي شابسه چې اختصار په حدیث کې کولی شي لومبۍ جمله پرېښه او د دویمه ذکر کړه لغرضین خو دا دوه خبرې د امام بخاري د صنیع نه معلومې شي دا د حدیث ته نه معلومیږي نو دا دلته مسایل مستنبطه هغه مې درته ذکر کړل دا هغه مباحثو چې په کتاب کې ما درته دی حدیث کې وې او مناسبت دا بدء الوحی مې ویلې دي درته په اول کې د حدیث راوړل مې مخکې ویلې دي او شان ورود مې ویلې دي او د حالات د رواتو مې وې او بیا مې ورپسې پنځم تحقیق د الفاظو د حدیث وکړه شپږم هغه دا دی چې وجه د اختصار د حدیث دا مې وکړله او اووم اعتراضات او جوابات مې وکړل او اتم څه شی و مسائل مستنبطه یو مې بله مې وویل مقام حدیث نه خبرې شو مقام حدیث هم مې درته بیان کړ نو بس په دې به اکتفا